السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې روغ جوړه خوشحاله به د ژوند په خوشحالو په موضوع چرچو کې وي. الله مو ښاد او آباد او خوشحاله ساته. څنګه تاسو ته ښکاري چې په غزا کې قارون دلی، فرعون دلی، د نمرود دلی، کم ظلم او کم زیاتی او کم جبر شروع کړی په دې وخت کې چې هلته خلک د ولږې نه مري، شهیدان کېږي، او مسلمانان خو د وسه پورې صرف د مذمته پورې محدود وو. که هغه هر یو ملک دی، که هغه سعودي عرب دی، که دوبۍ ده، که قطر دی، که یو اے دی، او که هر یو ملک دی، چاہے پاکستان دی ولې نه وي، خو دا ټول ملکونه د وسه پورې چې کومه صرف او صرف د چغو پورې چې کومه محدود وو. بس مذمت پاکستان به د لاس لږ درون وړو چې په د اسرائیل دی فرعون دلی په دوی به لږ درون لاس راښکودو، لږ به ساړه به یې ساتله. اوس چې په قطر باندې اټیک وشو او د هغوی چې کومه بدنامي به د دنیا کې وشو په دې وخت کې، د هغې دپاره اوس چې کومه دی اسلامي سمیټ هغه تقریبا نن دی، د ټولې دنیا سترګې په هغو دي چې د دې سمیټ نه به داسې څه یو اواز راوچتېږي چې هغه به د دې قارون فرعون دلي په زړونو باندې مهر لګوي او د مسلمان د شان و شوکت اوچتوي. ورګې زمونږ ټاپک نن دا نه دی، زمونږ خبره نن د غزا په حواله سره ده. دی قارون دلی، نتنیاهو دلی، دی د دجال چې کم بلیک آوټ د غزا نه کړی دی او غزا ته چې کومه د خوراک څښاک رسېدا هغه ډېر مشکل دي، بلکې کېږي هم نه. که چې هم له خوراک ورکوي او بیا وله چې کومه دی د غسیز وشته هم کوي، فایرنګ هم کوي، خوراک هم ورکوي. د هغې په واسطه چې کومه د دنیا مختلف ملکونو پلوټیله تاسو پېژنئ چې هغه د څو ورځو نه مخکې هغه راوتلي او د غزا په طرف را روان دي چې په هغې باندې په منځ کې ډرون حمله هم شوده، خو بیا هم هغوی هغه خپل همت، محنت، مشقت دا یې جاري ساتلی او روان دي. ویلې کېږي داسې چې په هفته کې به انشاءالله العزیز د دوی رسېده وشي. وخت په وخت چې کومې د هغوی ویډیوز راځي، نو په هغه ویډیو کې زمونږ د پاکستان سابقه سینیټر مشتاق صاحب چې کومه دی، سینټر مشتاق صاحب د جمهوریت اسلامي چې کوم سینیټر دی، ماشاءالله د پاکستان نوم به انشاءالله دا ډېر روښانه کړي په دې وخت کې چې هغه به ذات خود نه په ځان دی او نه په جهان دی، او په دې وخت کې هغه په دغه پلوټیله کې شامل شوی دی او د ځان سره د وخت د ضرورت چې کوم سامان دی هغه د دغه غذا خلکو ته رسول دي، او د هغوی مقصد دا دی چې دا کم بلیک آوټ اسرائیل کړی دی چې دا ختم کړي. نو ماشاءالله زمونږ د پښتنو سر یې د فخر نه بلند کو، د پاکستان به انشاءالله ډېر عزت راشي په دې سره، او بل زمونږ د پښتنو خصوصا زمونږ د دې دیر د علاقې، زمونږ د دې KPK د علاقې به انشاءالله ډېر نوم روښانه شي چې مشتاق احمد خان د دې علاقې نه په کې سر تنها وتی دی او تلی دی او په دغه پلوټیله کې شامل شوی دی. الله تعالی دې هغه ټول په خیر او په یسر ته ورسوي او الله تعالی دې د هر طرف نه د دوی حفاظت وکړي. موږ به دعاګانې کوو انشاءالله چې نور مخکې سا راله بیا به ښه سبق باندې انشاءالله موږ بحث وکړو. د هغې پورې غواړو اجازت. د لوی الله په امان.